أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه مالك وأحمد وابن ماجة والدارمي. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توزأ على طهر كتب له 10 حسنات رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. وعن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور وإنما يلبس علينا القرآن أولئك رواه النسائي. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی رسول لے یو سو احادیث د دنه داسې نقل دي چې یو پاغی کې د غزوه هند په باره کې نازل دی د غزوه هند په باره کې چې د عصابتان من امتی دغه شان یوشک الامم دا مختلف احادیث د حضرت ثوبان نا نقل دي یعنی داسې اعمالو تذکره کړی دا داسې ثوابونو تذکره کړی دا چې هغه واقعي د ډېرې توجه او د ډېر التفات قابل الفاظ نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې موقع باندې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې استقیموا استقامت اختیار کړئ یعنی ګران کار باندې ټینګ شئ. یو کار دی ګران دی په دې ګران کار باندې ټینګ شئ. دا ګران کار څه شی دی مخکې د اودس تذکره شروع ده نو استقیموا یعنی دومو علی العمل همیشه کوي یو عمل دی چې هغې ته اودس وي. استقیم اودس مکمل کوي مکمل اودس ته کوي. مکمل اودس نه مراد دا چې د اودس کم فرایض دي کم سنن دي کم مستحبات دي کم آداب دي دا غي ټولو خیال وساتي او چونکه دا اودس وسیله ده او سبب دی د یو لوی کار چې هغه منځ دی نو په دې وجه باندې منځ خو د الله تعالی سره د خبرو معراج المؤمن ده د دین د آبادی ستن د منځنۍ نو د هغې دپاره بنیادي چابي چې ده نو خو اودس دی نو استقیمو دا اودس په ښه شان باندې په مخه کوئ. زمونږ عموما دا اندازي چې ښه ضرورت به لرو چې اودس مات کړو مونږ ورې چې دا مونځ ور باندې وکړم بیا به یې مات کړم نو دا د اودس هغه اداب ټول په عمال شي. نو اودس بنیادی طور منځ ته د ریلیکس کېدو دپاره یو عمل دی
نو د وخت نه سړی په اوداسه کې سستي وکړي نو د هغې نه وروسته بیا په مونځ کې سستي وکړي نه مونځ پاتې شي نه اودس پاتې شي ثوابونه به ورته څه میلاو شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې استقیمو کلک پاتې شي ټینګ پاتې شي همیشه دپاره اودس په صحیح طریقې باندې وکړي ولن تحصوا او ګورئ چرته هم نشئ شمېرلی ثواب د اودس ثوابونه نشئ شمېرلی خو تش اودسونه نه چې کنې اودس دې وکړو چې خبره ختمه شو یعنی د مونځ دپاره چې کوم اودس وشي د تلاوت قرآن دپاره چې کوم اودس وشي هسې په اودس کې ټول عمر سړی ګرځي څه فایده نه کوي مقصود د اودس نه عبادت کول دي د مونځ او د تلاوت په شکل کې د ذکر په شکل کې نو ولن تحصو تاسو چرتم احسان شي کولی یعنی نشي راګیرولی ثواب یعنی نشي حسابولی حساب د اودس د ثوابونو یعنی لن تحصو ثواب الوضوء د اودس ثواب ګورې نشي شمارلی درېمه جمله ذکر کړه واعلمو په دې ځان پوهه کوي ان خیر اعمالکم الصلات ستاسو بهترین عمل په عملونو کې مونځ دی مونځ اسی خو چې احادیث ګورې نو یو دل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی چې بهترین عمل کم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جهاد تذکره کړي ایمان نه وروسته جهاد بل دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په تاسو کې ښه سړی هغه دی چې هغه په تاسو کې احاسنکم اخلاقا اخلاق یې مزیداري نو دا د ټیم خبرې په دې ټولو عملونو کې که جهاد دی نو هغې ځوانانو ته هغې توفیق میلاویږي چې هغه جهاد دلته شي که د اخلاقو خبره ده نو هغه هله سړي ته پته لګي چې د چا څه معامله راشي خو مونځ داسې یو عمل دی چې دا په ځوان بوډا کشر مشر ښځه سړی روغ بیمار سحر غرمه ماښام شپه ورځ یعنی ټول عمر په سړي باندې فرض دی نو دا مونځ په دې وجه باندې بهترین عمل دی چې دا هر وخت او د هر سړي فریضه ده نو خیر اعمالکم الصلاه په دې ځان پوهه کوي چې ستاسو په عملونو کې ستاسو بهترین عمل چې دی نو هغه مونځ دی مونځ د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو حدیث کې فرمایي چې من اقامها فقد اقام الدین چا چې مونځ خیال وساتو مونځ یې قایماو په جماعت کې په مانځه کې په وخت کارېدو پته ولګېده چې د دین عمل ورپکې دی دینداره دی خو چې غاټه ګیره یې پرېښي پرون یو هلک دی شهسوار په نوم باندې نو هغه چېرته په تبلیغ کې تللی او ډم و مخکې په تبلیغ کې تللی و نو ډېر ښایسته هلک ته جوړ شوی و کشر هلک دی پټکی به یې والی او ګیره یې سوچه پرېښې وه پرون چې مې وله شکل وکړو ته پټکی هم ګزارلی او ګیره یې لنډه کړې وه نو ما یې چې نن به څه وایي نو هغه پرون وایي چې بس زه تبلیغ نه تنګ رالم ولې تنګ رالم زه غریب شوم چې غریب شوم نو اوس دغه خپل شی بېرته شروع کړو ښه نو اوس سوچ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقامها فقد اقام الدین چا چې مونځ قایم کو نو دین یې قایم کو چې چا مونځ پرېښودو جو دین یې پرېښودو هدمت دین هغه دین ورغړاو چې د مونځ په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې ځان پوهه کوي چې ګوره ان خیر اعمالکم الصلاه ستاسو بهترین عمل چې دی نو هغه مونځ دی مونځ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن او د اودس خیال هغه سړی ساتي چې هغه مسلمان وي پرون ځای او ځای کې ناست وم هسپتال کې یو سړي اودس وکړو ما ذهن کې دا راغو ما یې که دا معذور دی زه په دې نه پوهېدم چې دې سړي داسې چل وکړو هغه په دې خپو باندې مسه وکړه ما وی کېدای شي شیعه بیا مې وله مونځ کوو ځکه شیعهګان د خپو د انځلو په ځای باندې مسه کوي خو شیعه هم نه و بیا مې ویل کېدای شي معذور یې هسپتال دی بیمار بیا پسې وروسته روان شم خو د اخر پورې په هغه زه پوه نه شوم چې ولې ده پرې دغه باندې چېرې اوبه وله نه ویښې څه چل کوو خو بهرحال اودس یې خو وکړو خو زما د فکر مطابق یعنې خپې خو ونه ایندلې نو چې خپې ونه ایندلې نو اودس یې خو وکړو خو د اودس خو پوره نه شو نو بیا ګڼه وه بیا رانه ورک شو که نو مې ده به یې تپوس هم وکړو مشر سړی بهرحال
د هغه د اودس سره مې کار نه، د دې اودس د پوره کولو سره مې خبر ده چې ولا یحافظ علی الوضوء، او حفاظت نه کوي د اودس الا مؤمن مگر مسلمان سره. رواه مالک و احمد و ابن ماجه و الدارمی. دا حدیث د امام مالک په موطا کې نقل کړی، امام احمد چې دی نو دا په سنن احمد کې نقل کړی، مسند احمد کې نقل کړی، او ابن ماجه په سنن ابن ماجه کې، او دارمی په خپل کتاب سنن دارمی کې نقل کړی. استقیموا، استقامت اختیار کړئ، ولن تحصوا، او نشئ حسابولی ثواب د اودس، واعلموا په دې پوه شئ ان خیر اعمالکم چې ستاسو بهترین عمل الصلاة منځ دی، ولا یحافظ، او حفاظت نه کوي علی الوضوء د اودس الا مؤمن مگر مسلمان سره. رواه مالک و احمد و ابن ماجه و الدارمی. وعن ابن عمر، حضرت عبدالله ابن عمر د عمر ابن خطاب رضی الله عنه زوی دی، فقیه دی، مفسر قرآن دی، ډیر مسائل چې دي نو هغه د منځ په حوالې باندې نور چې دي نو دا چې کله ګورې نو دې ټولو طریقې یا حضرت عبدالله ابن عباس یا حضرت عبدالله ابن عمر دې عبداللهګانو چې دي هغه موږ ته ښودلي دي. نو حضرت عبدالله ابن عمر فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې موږ ته وفرمیل چې من توضأ علی طهر کتب له 10 حسنات. سنن ترمذی کې دا حدیث نقل دی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من توضأ، چا چې اودس وکړو علی طهر، په بل اودس د پاسه اودس یې وو او بل اودس یې وکړو. توضأ علی طهر، په پاک حالت کې اودس وکړو، یعنی اودس یې وو یو مونځ یې کړو، د بل مونځ ټیم راغی او د بل اودس وکړو، یا تلاوت له اودس کړو اوس د مانځه ټیم راغی مانځلې بل اودس وکړو، اودس یې مات کړی نه دی، بل اودس یې وکړو. کتب له 10 حسنات، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې اودس بدله الله تعالی 10 نیکۍ نورې ورکړي، 10 نیکۍ. حکم نه دی چې ګنې په اودس د پاسه اودس وکړي، بل دی کې راځي چې په یو اودس باندې بل اودس کول چې دي نو د دې ضرورت نشته. دغه شانې یو مسله په دې کې دا ده چې اودس کول چې دي نو دا به الله په 10 نیکۍ ملاویږي چې د پسې نیکي خو کړي کنه. یو سړی دی اسې اودسونه کوي، نه پې مونځ کوي، نه پې تلاوت کوي، نه ذکر کوي، او بیا د پاسه راشه بل اودس وکړه، راشه بل اودس وکړه، نو دغه اودسونو بس ثواب نه وي. البته هغه اودس چې په هغې باندې سړی مثلا اوس تلاوت له اودس وکړو، ځکه تلاوت بغیر د اودس نه خلک نه کوي. یا چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ته هم اودس کړی دی، تعزیت له ورته هم اودس کړی دی، یعنی داسې د نیکۍ کار دی چې هغې له دی اودس وکړي او بیا اودس یې او د مانځه ټیم پې راشي او اودس وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کتب له 10 حسنات، دله به الله تعالی 10 نیکۍ لیکي، د ده په ثوابو په اعمالو په تله کې به وراچي. وعن ابن عمر، د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضأ، چا چې اودس وکړو علی طهر، د پاسه د بل اودس نه، کتب له وبلیکلی شي دله 10 حسنات 10 نیکۍ نورې. دا بنیادی طور د اودس هغه فضایلو چې په دې دواړو احادیثو کې ذکر شو. په کار ده چې زمونږ او تاسو اودس ټینګ نه ساتو، بلکې چې کله پته ولګي چې یاره زما اودس ته ضرورت دی او مونځ، نو اودس مات کا، د هغې نه وروسته ځان له ښه صحیح ښایسته اودس وکړه، خیر دی که رکات دنه لاړو، خو څه چلو نه شي بې چې داسې اودس باندې مونځ ونه کړي. وروسته سباني سبق کې به بیا وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په مانځه باندې ولاړ دی، د سهار مونځ کوي او تلاوت یې ګډوډ کېدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قول نقل شوی دی، وینا نقل شوی ده چې هغه ویل لکه نن چې دا ګډوډ کېدم، په دې کې یوه وجه دا وه چې په تاسو کې څوک داسې دی چې هغه اودس یې صحیح نه و، نو د هغې د وجې نه په ټول مانځګزارو په دماغو باندې او په دغه باندې بیا څه کېږي اثر پرې غورځېږي. نو په دې وجه ښایسته اودس وکړئ، ښایسته اودس پر چې کوم ثواب دی د هغې حساب نشته،
او داسې اودس یوازې خپل سر درد مه ګڼئ بلکې اودس د نیکو د حاصلولو او د اجرونو د حاصلولو سبب وګڼئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په اودس د پاسه اودس وکړو 10 نیکۍ به ورته الله تعالی نور لیکي. نو الله تعالی نه به دعا هم غواړو خو خواري به کوو چې کم غلط خویونه عادتونه دي چې دا موږ نه لرې شي. الله یې د عمل توفیق ورکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.